چې مونږ اهل سنت والجماعت هر میدان نه هر شق نه برخه لرو. مقصد مې دا و مونږ غیرتمند خلک یو، مونږ په دین مین خلک یو، مونږ دین دپاره قربانۍ والا خلک یو. تاسو چېرته وهابیانو کې شهید ولیدو؟ پنجپیریانو کې مو لیدو؟ شهیدان کېږي زمونږ کېږي، په وینو سالو کېږي زمونږ کېږي. افغانستان کې چې انقلاب راغو دا د اهل سنت والجماعت د شهیدانو په وینو راغی. ګورئ جهاد دا د قرآن نه ثابت دی چې څوک ته نه انکار کوي دی پې کافر کېږي. دا چا چې چټ راکو دا هم راته داسې منکر شانتې ښکاري. دا د جهاد منکر دی. که دا د جهاد منکر نه وي دا جهاد دی خبرو به ده ته زور نه ورکولو. ولې داسې نه ده چې پاکستان د جهاد خلاف. دا زمونږ ارمي چې په باډرو باندې پرته ده، شپه ورځ د انډیا سره جنګیږي. نو ولې انډیا کفري ممالک نه دی؟ دا د شپه ورځ جهاد نه کوي. جهاد خو داسې نه دی چې یو قسم لري. دا مونږ چې لګیا یو د خوارجو په خلاف جنگ کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه شهید چې د کفر په میدان کې د کفر په خلاف وشي، هغه شهید چې هغه د خوارجو د لاسه شهید شي، د وهابیانو د لاسه، د دې شهید مقام په هغه شهید باندې 8 چنده اوچت دی. الحمدلله سل جهاد خو زمونږ دی. خو تاسو ټولو ته یو خبره په ذهن کې واچوم چې د جهاد نه انکار نشته دی. جهاد فی سبیل الله د قرآن کریم نه ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد کړي. د احد میدان کې غاښونه شهیدان شوي، په مخ مبارک زخم راغی. 27 غزوات کړي دي، 52 سریې دي. په دې 27 غزواتو کې په 9 کې سید الکائنات په خپل توره چلولې ده. سبحان الله. مبارک ډیر زړور مو، ډیر پهلوان مو. مونږ د هغه خلکو خلاف یو چې څوک دهشتګردي کوي، څوک دماکې کوي، څوک جومات کې، په مسجد کې، خانقاه کې. مونږ دی ته دهشتګرد وایو، دی ته مجاهدین نه وایو. سوات کې چې کوم فسادیان راوتي وو د هغې خلاف الحمدلله نن هم زمونږ بیانات پراته دي. مونږ د آرمي په حق کې د هغې په خلاف ولاړو. مونږ دې ته جهاد نه وایو. جهاد مونږ د کفر خلاف، جهاد د یهودیت خلاف، جهاد د نصرانیت خلاف، جهاد د بودمت خلاف، جهاد د مجوسیت خلاف، دې ته مونږ جهاد وایو. ګورئ معززو دې باب نه انکار مه کوئ. 15 وخته مونځ کې مجاهدینو ته دعا